صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كم زينه وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هلك دلتك يودف دا اعتراض مقدر دا معترض اعتراض كذا علم الكلام و علم العقائد پدې کې کتابونه لیکي او دا دومره بحثونه پکې کوي چې دا دومره اهمونو د اصحاب کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې دا کتابونه او دا مسائل او پدې طرز طریقې سره په وخت کې دا ولینو. مصنف علی رحمت د دې نه جواب چې راغ اوائل د صحابه او د تابعین رضی الله عنه دا غوی عقاید صفاو په برکت د صحبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یا لک تابعین چې دا غوی زمانه رسول الله مبارک ته نږدې وا دا غي د وجنا غوی صفا سوترو عقاید بالکل برابرو او دا بدعات او دا قصې میسي او اعتراضونه دا نو چې نو د دوی دغه تدوین ته ضرورت نو او که څه مسله وته پیښېدلم نو لہذا پیغمبر علیه السلام ته اصحاب کرام رجوع کولل او که تابعین وین غیبا اصحاب کرام رضوان الله اجمعین غوی ته به سکول لا رجوع کول. نو د دې د وجنه په دې خاص نهج سرا د اصحاب کرامو په وخت کې د علم الکلام او د علم العقائد تدوین نه دی شوی یا لکه پوښ ولې په خبر اسانه دي رازه. وقد كانت الاوائل او تخیل سره اوائل اولنی هلک اوائلنا مراد څوک دی من الصحابه د اصحاب کرامنا صحابي چې پیغمبر علیه السلام صحبت کړي او تابعی چې د صحابي صحبت کړي وي صحابي من صاحب النبي صلی الله او تابعی من صاحب الصحابيه من صاحب الصحابي او تبع تابعين من صاحب التابعية كان خبر آسان شو. وقد كانت الأوائل أوسو أوائل أولين خلق من الصحابة الصحابة كرامنا تابعيننا رضوان الله أجمعين لصفاء عقائدهم دوجد صفا والد عقيدونا صفا والد عقیدونه چې کدورات په عقیده نوي باطل عقیده داغي شکوک شبهات نوي جی لصفاء عقائدهم عقائد دغه صحابه او تابعین ببرکت صحبت النبي صلی الله علیه په برکت د صحبت د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضور مبارک برکت خو ډیر زیات. یوزل حنزله سے بروتلو او ابو بکر سے بختور علی حنزله سے وی نافقل حنزلتو ابو بکر سے حنزله منافق شوه دی وی ولی چې موږ په صحبت د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کیو مونږ ته د جنت او دوزخ گویا چې په سترګو ښکاري دنیا نه بالکل زاهد یو تاریک وي دنیا لره آخرت تم رغبت او چې د حضور د مجلس نه روزونو په کارونو کې اولاد مال حال کې مشغول شو بیا راته هغه شانته نوي یاد جنت او دوزخ. ابو بکر سے ویل دا حال خو زمام دی راځه چې رسول الله مبارک پیغمبر علیه السلام ترال
حضور وته فرمایل کې چرته تاسو په دغه حالت باندې وای چې کوم حالت صحبت وی په دې وای او دا هر وخت په دغه باندې وای نو تاسو سبا فرشتو په بسترو کې مصافحه کوللې او له یعنی لوی مخام به خیر دا کله سره په یو حال کله په نو یا لکه د رسول الله مبارک د صحبت خوري لوی برکت ته د دې دنیا ټول اولیاء کرام بزرگان راجمه کې د یو ادنا صحابي هغه مرتبه ته نشي رسیدلې دي ځکه هغه صحبت د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کړی دی بصفاء عقائدهم د وجد صفا والد عقائد ببركة صحبة النبي صلى الله وقرب العهد بزمانه او نزدې والد ز عهد د زمانه د تابعین بزمانه زمانه د چاته زمانه د اصحاب کرام تر وی ته زمانه د تابعین زمانه چاته نزدې ده صحابه کرام رضی الله ولقلة الوقائع او د وجد کم والد واقعات او د حوادثنا لکه غوی بر وخت تلاوتونه کول ذکر فکر به کول پیش په خبره باندې معتزله پکې د کم طرف نو مشبهه پکې د کم طرف نو خوارج موارج او دا قسم وابیان او پنځبریان پکې د کم ځای ولقلة الوقائع وجد کم والد سننا د واقعات او حوادث والاختلافات او د کم والد اختلافات او ځکه اختلافات خو په معاملات دنیویو کې راځي هغه به دومره پیش په خبر معاملات دنیوي بدون نه کوله بس مختصر کارونه ربوږي اختلافات خو پکې کم دي لقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات او که څه مسله به تطبیق شو جلیل القدر اصحاب کرام مجتهدین بو ضرب ابو ته رجوع وکړي وتمكنهم او قدرت د دویو د اصحاب کرام او تابعین من المراجعه رجوع کول الى الثقات اثقوا عالمان تا فاسالوا اهل الذكر كنا مستغنين عن تدوين العلمين حالکون د دې کې چې مستغنین د اصحاب کرام او تابعین دي مستغنیو عن تدوين العلمين دا جوړوالی دا علمین د دوه علمونو چې لکه فقه دا او دا شانتر علم العقائد دي کنه صفات او توحید اصول او فروع وترتیبهما ترتیب د دې دواړو علومونو ابوابن حالکون د دې کې چې دا غسوي تدوین د علمین دا ابوابن په بابونو کې وي وفصولا او پسو کې وي فصلونو کې وتقرير مقاصدهما او ثابت والد مقاصد د دې دواړو علوم فروعا واصولا علك فروع راوستلي مسائل مستنبط واصولا اصول ادله دلائل الى ان تردي فوري او د دین مستغنی الى ان تردي فوري ان حدثت الفتن الک فتنه پیښ شوې د مسلمانانو په منځ کې او بغي ظلمونه پیښ د ائمه او د دین په منځ کې ډېر لوی اختلافات واقع شو بدعات رالل مسلې سخت شو هغه د بدعاتونو ډېر زیات ځان ساتي ښه بدعات نه بدعات پوری تیاری دي لہذا یو رساله و ډېره زبردست لیکلې او غالبا چې د حکیم اختر سي واسم وي په کومه خانقاه کې چې مدرسه نه وي نو پاغه کې بدعات جاری کیږي ذهن دې فورز او چې په کومه مدرسه کې خانقاه نه وي لہذا پاغه کې به د اعمال کمی وي
نو دا خانقاه او مدرسه چې دا نو دا لازم او ملزوم دي علم بم کې خود علم سره به عبادت هم کې او یا لکه چې داسې نوي او صرف خانقاوي نو که بیا پیش په خبره یو مستحب امر بوي او چې کوم داسې عام مریدان یا غیبو ته مرتبه د فرض ورکي مستحب ته کو ته د فرض مرتبه ورکي نو دا عملنا دا خډیر لوی نقصان دی وکړو ذهن دی فرص او چې مدرسه مطلب علم کنه وینو هغه پرس باندې پوي کنه مستحب ته د مستحب مرتبه فرض ته د فرض مرتبه دی طرف یا لکه پوه شولې په ملنګ جان شتا دا ول لکه دا خوري غیر حاضر ها دا به سبا ما ته وخه ها یا لکه پوه شولې په دې باندې د بدعاتونه ډېر زیات ځان ساتي الا ان حدثت الفتن تر دې پوری دوی مستغنیو چې په خواله وکړو فتنو بین المسلمین په مابین د مسلمانانو کې لکه معتزله او خوارج او ډېر معتزله ټول کافران نه دي ها بعضی پکې دي بعضی پکې مؤولین دي تعویل کوي نو مؤول تم ته کافر نشي ویلې مؤول تم څه نشي ویلې چې په ضرورت الدین کې تعویل کوي بیا وته ویلې شي ضرورت الدین لکه پنځه وخت مونږ ارسو کې پیجن ما يعرف العوام والخواص دې ته ضرورت الدین وایي کنه په دې کې تعویل کوي یو سړی رااله او برې تاو کړل او وایي چې درې منځونه دي سودي درې منځونه دي عشاءن ماخام ما سوتنه ته وایي کنه وای دا بس په یو حساب دی درې منځونه دي نه دا تعویل وکړو هغه کدي تعویل څخه کافر دی کنه دی ها کافر دی کنه دی کافر دی انکار یو قسم انکار خود دی ها مؤول کافر دی کنه دی تعویل باطله کې کافر صحیح کې که تعویل باطله می خو په نظریاتو کې وي لہذا بیا وته کافر نشي ویلې او په ضرورت الدین کې بدیهیات الدین کې نو په هغه کې تاسو کې تعویلم کې تعویل خود باطل دی که تعویلم کې نو بیا په کې کافر دی ها او مجتهد دی یا لکه پیش په خبره باندې یا لکه ذهن په ورسېدل ها شیخ کولاو شو ها نه کړای اچھا یا لکه پیش په خبره باندې خاجي خبرم څه پورې کول الى ان حدثت الفتن تر دې پورې چې پیدا شوې فتنې په مابین د مسلمانانو کې والبغي دور حاضر کې باطل مذاهب دا یو کتاب درېږي نو فائدہ تکي ځان پیدا ادیان باطلا پیش په خبره باندې حجی والبغي پیدا شورسا والبغي ظلمونه بغي تجاوز سرکشی او تجاوز عن امر الامام تجاوز کول د سنا امر د امام نه رجی تبغي نو لکه د بغي دا فتنې پیدا شولې او بغي پیدا شو تجاوزونه را پیدا شو نو بس بیا عالمان ویلې چې یرا مزداسه د فقه مو د عقایدم د دې علم تدوین پکار دی تدوین د اصول او تدوین د فروع تدوین د اصول د علم العقائد او تدوین د فروع د علم الفقه دې پکار دی ذهنم په ورسېدل حج الى ان حدثت الفتن بين المسلمين والبغي او پیدا شول بغي ظلم
علی ائمه الدین امامانو د دین باندې الکه امامانو د دین د بغي نه مراد یا قتل د عثمان رضی الله عنه او یا د بغي نه مراد خوارج دي چې د علی صاحب خلاف راوتلیږي او یا د بغینا واقعي حر مراد ده واقعي حر یزید هغه په مدینه منوره باندې یو حمله کړې و 12000 کسان مسلمانان پاغي کې شهیدان شویو د مدینه منوره په کوڅو کې ویني روانې مسجد النبوي کې موزم نو شوه سونه نو له هغه دا یو عظیم واقعه او یاد بغینا مراد معتزله دي سری معتزله دي لکه د بنو عباسیو په وخت کې معتزله راوتلیو او یا لکه دومره خطرناک چې په خلکو باندې به په زور باندې ویل چې شابه وایي چې القرآن مخلوق قرآن سدي مخلوق ته کچا بنویلې مصر به قلم او چې لوی خلق په ونو په جیل کې بیا چولېږي امام احمد بن حنبل سے واقع خود ته یاد ورته نو د بغینا مراد ده یا هر باطل الکه هر باطل په ائمه د دین باندې دا بس د بغینا مراد ده والبغي او هغه بغي نافرمانی سرکشي علی ائمه الدین امامانو د دین باندې لولو خلق لولو جلیل القدر خی تاتارخانیانو یو لوی واقعه تیر شوی د لوی حادثه عالمان به بسې دا به بس د کجورو خټ کو پسې او د کجورو په لړونو پسې به تړلې او وسرونه به ټټ کړی او سمندر کې به دا سې چولې سرونه به کټو کنه د سمندر دا وبوم د ویني په شان تسری روانې وي دا ډېر لوی فتنه تیر شي الله دې به دا څه فتنې نه راوړي والبغي على ائمه الدين وظهر الاختلاف الاراء او ظاهر والے کړو اختلاف د آراو د فکرونو لکه معتزله خوارج هم د رنګ شیعاګان دا پولو خپل رایګانی دا ظاهره کړی وی ظهر الاختلاف الاراء کنه اختلاف رسول الله مبارک فرمایل چې 3 ډلې به وي 2 به جهنم ته رځي او دا یو ډله چې دنو دا به جنت ته ځي چې هغه اهل سنت والجماعت مالک دا 3 ډلې نو لہذا دا په اعتبار د اصول سره فروعات بیا د دینم زیاتیږي جی فروعات ها وظهر الاختلاف الآراء والميل الى البدع او میلان سترا الى البدع بدعتون عليك بدع جمد بدعت تکنا نوې کار او یا هر هغه کار چې په خیر القرون کې نوي اصل نوي په خیر القرون کې اصل نوي اصحاب کرام تابعین تبعین یا خپل تعریف د بدعت ده یا مقابل الدین مقابل السنت چې په مقابل د سکوي د سنت کې سنت کې پایمال کیږي چې ها دې تسویل کېږي بدعت ویل کېږي مخالکو میلان ستر کولو بدعات ترکولو نو د دې د وجه نه راځي علم الكلام او فقه داوود کې والميل الى البدع والاهواء او خواهشات نفسانيات الکه نبراس خپل تعریف د حوا ذکر کړي ها
وهو ميل النفس الى ما تشتهيه بلا تجويز الشرعي میلان د نفس دی هغه ستره چې دا نفس دغه اشتها کوي خو بلا تجویز شرعي بغیر د جواز شرعي شریعت اجازت نه وی ورکړي شریعت څه نه وی ورکړي اجازت نه وی ورکړي هغه د ځان نه یو کار کې ستان نفس وي چې دا کار وکړي اجازت شرعي پکې نشته دی او ته کې نو دې تر څه ویل کې تشهي بالنفس وی کنه دې ولا وکسرت الفتاوا او ډېر شولې فتاوا فتوی ډېر زیات شولې خلکو ضرورتونه و په خیدل فتوا ستوي فتاوا جمع د فتوا ده فتوا ونه وي ښا فتوا لهذا بیا غدا فسخ قرآنی دي نو فتوا به دا د پتا نه دي پتا ځوان ته وي کنه نو فتوا تم فتوا زکه وي چې په دې سره مستفتی مضبوطیږي مستفتی سکیږي مضبوطیږي کنه فتوا جواب د استفتاء ته وي فتوا څه ته وي جواب د استفتاء صحیح جواب ته ها یا لکه پیش په دې خبره پات وکسرت الفتاوا ډېر شولې فتوی زیاتواله او فتوو والواقعات او چا واقعات حوادث لکه نوې نوې پیښه بکیده کنه ماشینی ذبحه دا خو مخکې نه خو اوس واقع حادثه ده ماشینی ذبحه جایز ده که ناجایز ده ها لہذا جائز د خو مکروه د شرایط سره چې بسم الله الله اکبر پیو او میخه پیش په خبره ما بٹن سره لاله کی ها سدي ویلې سوچتن ها راځي برابرۍ ها کوم ځای کې نه برابرۍ وکسرت لنو دا ټول غوخه دی به د شي خور وكسرت الفتاوى والواقعات فتویم دی واقع والرجوع الى العلماء في المهمات او رجوع بکیده چاته نه علماء ته په المهمات په اهم مسائل مهم د هم نه دی هم غم ته وي نو اهم کار تم اهم زک وي چې دام سړی په غم کې اچي پیش په خاص غم به ولکه کنه نو لہذا اهم کارم سړی په سکه اچي نو عالمان مشغول شو لږی نو پښتغلو مشغول والو کو علماء بالنظر په نظر کې نظر نه مراد فکر خاجي وهو الفكر الذي يطلب به علم او غلبة الظن فکر هغه چې طلبيږي په دې فکر سره علم طلبواله په دې فکر سره کوي او غلبة الظن طلبواله په دې فکر سره کوي خاجي باقلانی ذکر کړی نظر ترتیب الامور امور معلومه بحيث ترتيب الامور المعلومه بحيث پداس حیثیت سره يحصل المجهول حاصل چې مجهول یا تحصيل المعقول لحصول تحصيل المعلوم تحصيل المعلوم لتحصيل المجهول دام شته دی پکې مسلم الثبوت فاشتغلوا بالنظر دوی مشغول شو په نظر باندې ول استدلال او په دلیل نیولو باندې استدلال دلیل بالدعوه دلیل په دعوه باندې پیش کول والاجتهاد او په اجتهاد باندې کوشش کول والاستنباط او مسائل راوستل وتمهید القواعد او جوړواله د قواعد او چاله تمهید لار جوړه کې قواعد لره والوصول وصول قواعد اصول یو شی وترتیب الابواب وترتیب بابون لره ورک والفصول فصلون لورک وتكسير المسائل او زیاتواله د مسائل بادلتها په دلایل سره
په دلایلو د مسلو سره او راوړل د شبهات باجوبتها سره د جوابون اعتراض شبهم او سره د جواب وتعین الاوضاع معین والد وضع چالک د لفظ په مقابل د دې معنا کې دی والاصطلاحات او تعین د اصطلاحات چالک دا اصطلاح د مناطق او د علم الكلام دا او دا عرف عام دی او دا عرف خاص دی اصطلاحات وتبین المذاهب او ښکارواله د مذهبونو دا پلان کې مذهب دی دا والاختلافات او د ښکارواله د اختلافات نو بس د دې د وجه نه به دا علم الكلام او علم الاصول او علم الفروع دا دواړه جوړ کړو او د پیغمبر علی السلام په وخت کې ضرورت نو کنه هغه صحابه کرام لصفاء عقائدهم ببرکت نبی صلی الله علیه وسلم